واقعہ د معراج چونکه معراج دا لفظ د عروج نه دی او عروج معنا دا برختل برتل ذکر ورته معراج واقعا او معراج شریف ورته په دی بنیادی چې رسول الله مبارک زمکنا اسمانو په طرف باندې او بیا یا الہ العالمین سره ملاقات شوایو ذکر ورته واقع معراج وای دا د حضور علیہ السلام مبارک معجزه وا ځکه چې د ځمکې نه وخله تر یو اسمان پورې 1500 کاله مزل دی بیا د یو اسمان نه وخله تر بل اسمان پورې 1500 کاله مزل دی دغه سی وو اسمانونه ځمکې نه اول اسمان پورې 4000 کاله خدا شو او بیا بیت المعمور تا مزل او سدرۃ المنتہا تا مزل او داغه نه بیا پس لا مکان دی لا مکان اگے ته او یا زر پردې د نور حجابات تی او یا زر پردې او د یو پردو په منځ کې پسونو زرونو کلو بیا عرش او لوح او کرسی او الہ العالمین ته نو داس مونږ استادو په ذهن او په حساب کې ناراضي خدا مزل او دا تگ دا حضور مبارک په دومره لګ ټیم کې کړه دی په دومره لګ ټیم کې چې دای مبارک چې دی په سبئی ټیم کې بسترې نه اوچت شو بستر د سړی ګرمي کنه چې انسان پڅي هغه بسترې خپل ګرمایي شي دا زیات نه زیات یو لس 15 سکند نو چې انسان اوچت شي بیا بیرته دا بستر یخ شي ډېر کم ټیمی حضور مبارک دا ټول سفر ګورا د معجزې څومره قوت او طاقت دی حضور مبارک له الله څومره قوت او طاقت ورکړای چې دغه ټول مزلې دغه ټول سفر او بیا حضور مبارک صرف تیر شوی نه دی وقفه یې کړي په بیت المقدس کې وقفه کړي په اول اسمان کې وقفه په هر ځای کې اولیاړ دی بیا یې جنتونو سیر کړی جنتونه عجایبات غرائب جهنم ورته الله خودلې دریای رحمت یې ورته خودلې داسې ډیر عجایبات نبی علیہ السلام کتلی صرف تیرې دلم ندی دا ټول خبره دومره قوت والا دومره طاقت والا انسان رسول الله پیدا کړو چې دغه ټول مزل او بیا صرف تلای نه دی تلایم دی او راغلایم دی واپس هم بیا کړی دا دغه ټول خبرې چې کړی دی او رب سره ملاو دی دا یې په دومره ساعت کې کړی دی چې د مبارک چې ته بستر یا ګرم و چې راتم رسول الله مبارک بستر مبارک ګرم تب اوسې چې دا کې دی شي ما او تا چې بسترې نه روچت شو خپل دروازې پورې زو دا خپل دروازې پورې نو ما اوستا بستر یخی حضور مبارک کمال دا دی او دا د حضور مبارک سره معجزه ده چې دا ټول خبره سفر او دا ټول قصې رسول الله وکته نو چې ته ګرم او چې راته بستر یې او ماغه سه ګرم او چې څنګه ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دکی صاحبانو یو خبره ده دینه د حضور علیہ السلام پاور او قوت او طاقت ثابتږي ځکه دا حدیث هم دی چې 400 جنتیانو طاقت رسول دنیا د 100 جنتیانو طاقت نه د دنیا زرو کسانو طاقت جوړیږي نو د دنیا د 400 کسانو طاقت رسول الله جل جلاله ورکړي دا خو حدیث دی دا غ طاقت د مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دی